الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صدقت يا رب العالمين. यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम मुकर्रम सदर महफल, अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, द मदरसा दारुत तजवीद वल क़िराअत व इब्न अब्बास स्कूल सिस्टम दागी मुंतजिम बिरादरम जनाब करीमुल्लाह साहिब, दागी असातिज़े किराम, दागी मुअल्लिमीन, दागी तुलबाए किराम, अद कुरान करीम द ख़त्म पदगा मुक़बांदे द मुसाबक़े बैन अल-क़ुर्रा वल हुफ़्फ़ाज़ पदे मुक़बांदे शिरकत को उनको द अल्लाह पदीन माने मयनो मुसलमानान रोनो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन द खुशालई द नन्हे वरज़मुन और तासु द उख़ुदला ज़मून बची द कुरान पाक हाफिज़ान शू, द कुरान पाक तिलावत कउन की शू और यौदा से पुरफ़ितन माहौल के जिमा शुमान अगर नशयान जोड़ीगी द कौम नवे नस्ल द फितनों पर लपेट के दे हर द्रियम और सलवरम जुआन मजहब बेजारी तरफ रवान दे द इल्हाद और द दहरियत व यजीदी और अगीब पसोर बांधे जमुंगा ज़वानान
د ایمان په اخري بارډر ولاړ دي. په داسې دور کې چې ماشوم قرآن خوانه شي، په داسې دور کې چې د ماشوم ایمان محفوظ شي، په داسې دور کې چې د ځوان د ځوانۍ ابتدا د الله په کور کې د باجماعت سجدونه وشي، په داسې دور کې چې د ماشومانو سباونه او سحرګاهونه د قرآن کریم د تلاوت نه د هغې آغاز شروع شي. دا د امت دپاره د امید یو کرن دی. ناامیدي ختمه شي. سړی وایي زه یاره شکر دی امت کې داسې څوک شته دی چې د قرآن شمع دی بله وساتله، دی د وخت په دې توندو تیزو طوفانونو کې دا ډیوه بله وساتله. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کرہ الکافرون. نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھومکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. دا اللہ رب العالمین دا قرآن نور او رڼا دا بچرته د دغه اهل باطلو د پوکو د لاسا دا به ختم نشي ان شاء الله. دا ډیوی به بلی وي، دا به په دنیا کې هم د قرآن دا نور الله تام کوي، او دا ډیوه دا به الله رب العالمین په قبر کې زمونږ او ستاسو سره د قرآن دا ډیوه بله ساتي. حدیث مبارک کې راځي انسان چې کله قبر کې کېښودلی شي، یو طرف ته به رمضان راشي او بل طرف ته به قرآن راشي. رمضان به وایي زما د وجې نه د لوږې او تندې تېرې کړې وې، قرآن به وایي طالب جانه زما دپاره د ډېر تکلیفونه تېر کړي، خپل ماشوموالی دې په مسافرۍ کې تېر کړی و، کوم وخت چې د مور په غېږ کې د ملاستې و طالب جانه هغه وخت کې به د ماخوستنې ته اکثر زما په غېږ کې وده شوې، قرآن به ورته وایي، خوب به دله ټالۍ درکولې نو بالآخر به دې په راحل کې سر کېښودلو. کوم وخت چې د مور د لاسو د ګرمې ډوډۍ د خوړلو و طالب جانه زما د خاطره دې په کوڅو کې وظیفې غوښتلي دي، قرآن به ورته وایي. کوم وخت چې ستا د لوبو و او ستا د کیل کود و زما سره د شپې روم کړي دي، زه دې تلاوت کړی یم، په ما ستړی شوی یې، نن د الله رب العالمین د طرف نه مې تا ته یو دوه انعامه راوړي دي. یو انعام ورته ورکي دی چې کلاو کې هغې کې به یې لیکلي لکه الجنه، تا دپاره جنت دی، ټینشن مه اخله. هغه د ټینشن والا ژوند تا دنیا کې تیر کو، تا د الله په دین استقامت کړی دی، ستا ماشوموالی د تکلیفونو سره و، د حافظ جوړېدلو نه وروستو د قاري جوړېدلو نه وروستو په تا دویم امتحان راغی، یو طرف ته د کور کفالت و او بل طرف ته زما د قرآن خدمت و، تا د کور کفالت قربان کو، تا هم 10,000 او 40,000 تنخواګانې اخیستلې شولې، خو تا په 15,000 روپۍ ګزاره وظیفه باندې په مدرسه کې زما د خاطره د قرآن درس کو. قرآن به ورته وایي زما د خاطره د تکلیف تیر کړی دی، دی به وایي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن، الله ستا لاک لاک کرم دی، هغه د غم ورځې شپې ختمې شولې. دا حافظ صاحب او دا قاری صاحب دا مولانا صاحب دی چې د قرآن په کوم یو ځای کې په کومه شعبه کې دی محنت کوي، دی د سختو د تکلیفونو د مشکلاتو د مشقتونو سره مخامخ. دا علما
مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه قرآن به ورته وایي زما د خاطره دی په خپل سینه باندې 4 ګولۍ سپي. مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه به ورته وایي مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ته به وایي زما د خاطره دی په سینو باندې د چړو ګزارونه سکلي. دا د بخاري نه ډکه سینه د چړو قابله نه وه. مولانا سنجان صاحب دا د ترمیزي او د بخاري نه ډکه سینه دا په ګرمو ګولو د سوځولو نه وه، دا په ګلونو کې د پټولو وه. تاسو خپل تکلیف تیر کړی دی. يقول الله عز وجل يوم القيامة عند استوائه على كرسيه يا معشر العلماء. الله رب العالمین به د محشر په میدان کې په خپل عرش باندې د خپل شان لایقه مناسب جلوه افروز کېدلو نه وروسته فرمایي ای د مدینې د جانان امتی او علماو سختې مو ډېرې تېرې کړي دي. تیر وخت کې د الله د دین د حفاظت او د آسماني کتابونو د حفاظت ټول ستړي انبیاء کرامو تېرولې. دا وخت کې دا ستړي په تاسو تېرې شولې. انی لم اجعل علمي وحلمي فیکم. ما چې تاسو ته قرآن درکو او بیا د قرآن په خدمت باندې مې درته صبر او زغم او برداشت درکو، هر فتنې ته مو سینه ډال نیسلې وه. د امت د عقایدو اصلاح مو کوله، د ایتیستو په ټارګټ باندې وای، د ملحدینو د دهریو د مذهب بیزارو خلقو په ټارګټ باندې وای. تاسو د چا لعن تعن ته نه دي کتلي، تاسو د خپل عزت په سودا باندې زما د دین د عزت لاج ساتلی دی علماو. تاسو ته په لارو کوڅو کې جهرن او اجتماعا کنځلې کېدی، خو تاسو زما د دین حفاظت او څوکیداري نه ده پرېښوده. تاسو په تبلیغ کې تللی یې، خلقو ته د اعمال صالحه او دعوت ورکاو. د پنجاب او د سند په لارو کوڅو کې خلقو په کاڼو ویشتلي یې، بسترې درله بهر ورتاوي کړي دي، تکلیفونه یې درته در رسولي دي. تاسو هار نه دی منلی، تاسو خپل خدمت جاری ساتلی دی. تاسو په مدرسو کې زما د قرآن خدمت کو، استنخانه وه. د خلقو بچو تم علم ښودلو، حفظ ښودلو، د هغې باوجود چې د چا د بچي نم حافظ جوړو، ستا مخې ته چې چا قرآن کولاو کړی دی، د هغې ماشوم پلار په دوکان کې ناستو او ستا تصویر یې د سپي د تصویر سره لګو. تاسو پسې بار نارې لګولې. تاسو د مدرسې د خپلې مخې نه د هغه بچی نه دی پاسولی چې پاسه تا ته سبق ځکه نه ښیم ستا پلار زما سپکوي. نه، په زړه کې یې کېښودله، زه الله ته به دا ګیله وکړو، دنیا کې به خپل کار جاري ساتو. زما محترم ورونو، دا قرآن کریم یو تحفه به ورکړي د خپل حامل له چې دی کولاو کې لیکلي به یې پکې لکل جنت دی تا لپاره. دویمه تحفه ورته ورکړي دی کولاو کې لیکلي به یې پکې لکل خلد، تا دپاره همیشوالی دی، لایف ټایم. وزې به نه د جنت نه ځه. الله رب العالمین به ورته وفرمایي انی لم اجعل علمي وحلمي فیکم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان فيكم ولا ابالي. ستړي تکلیفونه هغه دې تیر کړي دي، بس اوس د راحت ژوند دی، نور دې نه په تکلیف کومه، نور دې نه کړومه، زما مخلوق چې کوم کړولی دا کړاو کافي دی. دی به وایي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. خدای شکر، دا غم او د تکلیف ورځې شپې ختمې شولې. ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامة من فضله. څومره ښکلي د وسانې ځای ته یې رادننه کړلو. ان ربنا لغفور شکور. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نه پکې ستړی شته دی او نه پکې د خلقو بدې ردې اورېدل شته دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته دغه د آخرت دا بهترینې بدلې رانصیب کړي. زما محترم ورونو،
ان اشد بلاء الانبیاء ثم الخير فالخير ثم الامثل فالامثل. د الله په دین کې ستړي د ټولو نه ډېر انبیا وتراغلي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ مکی زندگی دا د سرمنې د سوځېدلو بوی محسوسوي، پریشانه کیږي، ګیر چاپېره د کفار مکه اذیتونه شروع دي. هسې نه چېرته زما ملګری صحابي کافرانو په سروټ کو نه سملولی. رحمت للعالمین لقب الله ورکړی، نبی الرحمه لقب الله ورکړی دی. عزیز علیه ما عنتم، تاسو باندې چې کوم تکلیف تیریږي یو خیرخوا مو په بوم باندې خزره کې آرام فرمایي، هغه باندې ډېر ګران دی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، مؤمنانو باندې ډېر مهربانه، رحیم ډېر ترس کوونکی خفه کېدونکی دی. رحمت للعالمین د مکې مکرمې په کوڅو کې حیرانه، متحیره، سرګردانه ګرځي راګرځي، یو طرف ته بل طرف ته، ربه کوم طرف نه دا بوی را روان دی د سرمنې د سوځېدلو. داسې نه وي زما څوک ملګری چېرته کافرانو په اذیت کې کړی نه وي. یو طرف نه ادراک وکړو چې په هغه لار ور روان شو، هماغه شانتې وه. یو صحابي دی، پلار هم په اسلام کې شهید شوی دی، مور هم شهیده شوی دی، ابن الشهیدین حضرت عمار ابن یاسر. نبی علیه الصلاة والسلام په سترګې لګي، کافرانو په سروټ کو سملولی. د دواړو جهانو سردار مبارک دا منظر نور کتلی نه شي. ربه دا خو زما هغه صحابي دی، نه یې کور کې پلار شته چې واپس لاړ شي او ګیله ورته وکړي فلان کور سره زیاتی، او نه یې کور کې مور شته چې فریاد ورته وکړي مورې به دې زخمونو راله ورته څه پټۍ خو کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اور مخاطب کړي، یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراهیم. ای اوره زما په دې عمار ابن یاسر سره ګزاره وکړه، ته خو د الله په حکم سوځول دي، ته په ابراهیم خلیل الله نه وي یخ شوی، دا زما دوست دی، ده ته تکلیف مه رسوه، ده باندې یخ شه. عمار ابن یاسر رضی الله عنه فرمایي وی د رسول الله مبارک دا دعا اورېدل سو چې زما دپاره الله د اور هغه سختې کلکې او ګرمې سروټ کې د پستو مالوچو یخې پابندۍ جوړه. فرمایي زه چې کله واپس راغلم د دواړو جهانو سردار مبارک نه مې یو درخواست و، الله حبیبه الا تدعو الله لنا على اهل مکه، د اهل مکه ورته لږې خیرې نه کړې، موږ ته ډېر تکلیفونه راورسول. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي عمار تا ته څه پته ده، مخکو امتونو کې الله انبیا رالیږلي وو، نو کان نبی فی من کان قبله، مخکنو امتونو کې به یو نبی خپل امت ته د الله د دین دعوت ورکو، هغه سرکشه او نافرمانه امت به پرې راوټه شو، نو دا خپل نبی یحفر له حفرة، دله به یو کنده وکنستله، ثم یجاء بمنشار، بیا به یې اره راوړل، ثم یوضعه على مفرق رأسه، او بیا به یې هغه اره د خپل پیغمبر د سر په دې منځ باندې کېښودله، فیجزه اثنین، دوه ټوکړې به یې د هغې خپل نبي نه جوړې کړلې، شهید به یې وروستو به پسې الله بل نبي راولېږلو. ښه به ورته پته وه چې زما نه مخکني نبي د الله د دین دپاره دومره سختې او تکلیفونه اوچت کړي دي، ثم لا يصده ذلك عن دینه، وروستنی نبي به د دې خپل وړاندبني نبي د هغې سختو تکلیفونو د وجې نه د الله د دین د پرچار نه نه منع کېدو، نه رکاوېدو، کار به خپل جاري ساتو. سلسله روان. عمار
په تاسو خو لا دغه سختې نه دي راغلي. ای د دیني مدرسې علما ورونو، ای د مساجد خطبا ورونو، ای د دعوت او تبلیغ د مرکز مبلغینو مشرانو، ای د الله رب العالمین د دین د مورچو سمبالونکو د الله د دین سپایانو. دا ډېرې وړې خبرې دا مونږ او تاسو چې کوم ورسره مخامخ کیږو، الله دې زمونږ دا وړې خبرې او دا وړې قربانۍ په خپل بارګاه عالیه کې په لوی ثواب باندې قبول او منظور فرمایي. ان شاء الله العزیز مونږ او تاسو به هر حال کامیاب یو. مونږ د الله رب العالمین د دین د مهنت دپاره په وړاندنۍ ورځ چې د خپل کور نه وړاندې قدم راوباسه، من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. بس اوس د جنت په لار باندې مونږ او تاسو روان یو. دا زمونږ لار ده، زمونږ په لار کې ناکامي نشته. یو یو قدم زمونږ او ستاسو د کامیابۍ دی. اصل کامیابي د آخرت کامیابي ده. الله ته غاړه خلاصول دي، د الله د دین خدمت کول دي، د مخلوق خدا بچو ته د الله دین ښودل دي، د الله په ځمکه د الله نظام غالب کول دي، د الله رب العالمین د دین تبلیغ او پرچار کول دي. او دغه ټول خدمتونه، ټول محنتونه چې الله د مسجد نبوي نه اخیستل، چې الله د دارالعلوم دیوبند نه اخیستل، الله رب العالمین په دغه ټولو شعبو د دین کې زمونږ او ستاسو د ژوند سمه حصه نصیب کړی. الحمدلله. خپل آپس کې الفت او محبت پیدا کړي. علماء کرام بهر زموږ خپل ډېر کم پاتې شوي. خپل آپس کې به یو بل پردې راشي، یو بل سره الفت ساتي، د الله نصرت به در سره عمل کوي. یو بل سره محبت ساتي، د الله نصرت به در سره عمل کوي. په یو کلي کې د دوو په ځای 3 مدرسې شوې، د 3 په ځای 4 مدرسې شوې، د 4 په ځای 10 مدرسې شوې. لسواړو زړونو کې دا الفت او محبت پکار دی چې موږ خو ټول د الله د دین دپاره لګیا یو، د الله د رضا دپاره لګیا یو. رزق زمونږ او زمونږ د شاګردانو من حیث لا یحتسب دی، اندازه نشته دی، نه ما ته معلوم دی نه تا ته معلوم دی. نو بیا د یو بل سره ګیله او خفګان په څه باندې کوو؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مؤمن د مؤمن دپاره د آبادي د خښتو د بلاکونو په مانند باندې دی، یو بل ته سهاره ورکوي، د هغې نه یو ښکلی دیوال جوړ شي او د بهر د چپو مقابله وکړي او په شا باندې وتمبوي. دیني محنتونه ټول خپل آپس کې به الفت سره. یو دارالعلوم دیوبند مختلف شعبههای زندگی ته رجال کار ورکړ، مختلف میدانونه د دین یې آباد کړل، خو آپس کې الفت او محبت ته ګوره چې مشر به رالګېده او کشر ته به یې پیدا سم. دا مونږ او تاسو په خپل عملي ژوند کې د امت ته دا درس ورو. دیني تحریکونه، دیني مدرسې، دیني خلق، دیني شعبې آپس کې وکړو. مقابله به آپس کې د یو بل نه کوو، مقابله به آپس کې صلاحیت په د یو بل خلاف نه استعمالو، صلاحیت چې استعمالو د باطل خلاف نه استعمالو. باطل کې هغه کوم چې سرغنه دی، کوم چې د ټولو مشر دی، هغه دې ته نه ګوري چې دا مدرسه د دې قاري صاحب ته دا معاف کوم او دا مدرسه د هغې قاري صاحب ته دا ختموم. هغه چې پالیسي جوړوي، ما او تا ټولې په یو ګز باندې ګز کړي. نن امت په کوم حالت باندې دی؟ دا زما مخې ته غالبا د فلسطین جنګ ده. فلسطین نه ده، د فلسطین نوم چې سړی اوري د سړي په سترګو کې اوښکې راځي. ما پرون نابله ورځ ولیدل د مسلمانانو لاشونه بهر باران ته پراته، یو نیم عرب مسلمانان، 57 اسلامي ملکونه. یو بابا راځي چې د جبالیه کیمپ د هغې په مهاجرینو باندې بمباري شوې ده او د هغه د کور 7 تنه پکې شهیدان شوي دي، یو دی پکې صرف بچ دی، دی بهر وځکه.
نو هغه اووه واړه لاسونه یې په قطار ایښي دي. وایي ورته ایها الارواح، ای روحونو، بلغوا عنا نبینا صلی الله علیه وسلم، د مدینې جانان ته مې پیغام ور ورسوئ، تاسو خو جنت ته ځئ، پیغام ته ورته ور ورسوئ ان امتک قد ترکتنا، ستا امت مونږ دغه شانتې پرېږدي، ستا امت مونږ سره هېڅ خیر خواهي ونه کړي، ستا امت هغه سره د سترګو ړانده شوي دي، ستا امت سره د غوږونو کاڼه دي، زمونږ چغې خو تر اسمانه او تر عرشه رسېږي، د دې غوږونو ته لا نه دي رسېدلي. ستا امت د هغې آیت مصداق جوړ شوی دی چې لهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم قلوب لا یفقهون بها. د هغې مصداق جوړ شوی دی، خپلو عیاشو کې مصروفه دي. کوم وخت کې چې د هغې وجودونه دا عالم کفر په بمونو کې تیکه کوي، هغه وخت کې د حرمینو په خاوره باندې محمد بن سلمان په ریاض کې یو فیسټیول جوړوي موسم الریاض په نوم باندې، او په هغې کې د یورپ نه ډانسرانې راغواړي. دلته د فلسطین بچی د مور په غېږه کې جام شهادت نوش کوي، هلته د یورپ ډانسره لګیا ده په ارض الحرمین باندې ډانس کوي. چاته وژاړو؟ مونږ د خپلې لیکي او د خپل وس مناسب الله ته سرخورو یو. الحمدلله زمونږ کوم مشر دی په عالم اسلام کې واحد شخصیت او هستي وه چې د پاکستان د مسلمانانو یو روپۍ راغونډه کړله، هلته یې ووړله. نن هم چې د هغې په وران ویجاړ کورونو کې وریجې تقسیمېږي، نو هغه د پاکستان د مسلمانانو د طرف نه. نن هم چې د هغې په زخمي وجود باندې مرهم پټۍ کېښودل کېږي، هغه زمونږ او ستاسو چې کوم چندې کړی وي هلته لېږلی وي په هغې باندې الحمدلله. زړه مو په دغه ځای کې خوشحاله شي چې کو د قیامت په ورځ د الله په حضور کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې دغه ماشومان د چا په ګریوان کې لاس ورچوي، انشاءالله زه خو به پکې نه یم، زه خو به ترې نه مستثنا یم. امت دې حالت ته ورسېدم. زما محترم ورونو، زمونږ ځوانان نن د PSL په میچ کې د KFC اشتهار ته ناست دي. KFC دا د اسرائیلي کمپنۍ هغه یو بدنما تصویر دی کوم چې په دې موجوده جنګ کې اسرائیلو ته په میلیونو ډالر زما د فلسطیني بچي د قتل لپاره ورکړي. ما کې غیرت ختم شو. زه نن په خپلو بچو باندې په خپلو پیسو باندې په فلسطین کې خپل بچی وژنم. زه KFC ته پیسې ورکوم او زما هغه پیسې هغه وړي اسرائیلو ته یې ورکوي او اسرائیل پې بم جوړوي او زما د بچي په سر باندې راخلاصوي. هغه نن ختم شو، هغه غیرت ختم شو، هغه ایماني جذبه ختمه شوه. دین بیزارۍ طرف ته امت روان دی. د ځوانانو په ذهنونو کې قرآن سره محبت ختم شو، دین نه نفرت شروع شو، د الله رب العالمین په وجود اعتراضونه شروع شو. زه د خپلې علاقې خبره درته ما ته زمونږ د علاقې یو مشر وي مفتي صاحب، زمونږ دې کلي کې یو شپږ کسان هلکان دي ځان ته د فیسبوک باندې هیومنسټ لیکي، انسانیت پرست. مونږ د مذهب سره کار نشته دی، انسانیت سره کار دی. انسانیت सबसे बड़ा मजहब है. دا قمقل په دې نه پوهېږي چې تا ته انسانیت الله او د الله رسول ښودلی صلی الله علیه وسلم. دا ته چې کوم انسانیت ما ته زوته یې د دغې خلقو د لاسه په دنیا کې د ټولو نه لویه خونریزي او انسانیت کشي دا په دنیا کې د هغوی د لاسه شوې ده. تاریخ راوباسه، پهلی جنګ عظیم، دوسری جنګ عظیم، دا اوس چې کوم حالات روان دي دا ټول په ټوله وي. دا شپږ هلکان دوی په دې مازدیګري کې د کرکټ ګراونډ ته د چکر دپاره تلل. د محلې یو بل هلک کمزوری و، هغه ورسره ملګری شو. د مازدیګر د منځه وخت و، په لاره کې جومات و. د یو ملګری ورته وایي چې زه لمونځ کومه، دوی ورته وایي ټیک ده مونږ به مخې ته تللي یو ګراونډ ته. دوی تللي دي
دې هلک چې لمونځ کړی دی ورپسې تللی دی د خپلو شپږو ملګرو سره میلاو شوی دی کېناستلی دی ورسره نو دغه ملګري ورته وایي لمونځ دې وکړو دی ورته وایي وایي دا تبلیغیان خو وایي چې دا لمونځ د الله سره خبرې دي نو د الله سره دې خبرې وکړې څنګه هغه خدای دې څنګه استغفر الله چې کله د یو مسلمان ځوان خیالات دې حد ته ورسېدل چې خدای دې څنګه ستا خدای څنګه دې نه وروسته به مونږ او تاسو د کومې ورځې انتظار کوو زما محترم ورونو دې وخت کې دا دیني مدرسې دا مسیحا دي الحمدلله دا سفینه نوح دی دې کې د کفر د ضلالت او د فتنو د دغې چپو نه د امت دا بچي پکې محفوظ پاتې کېږي او الحمدلله دا علما چې کوم خدمت کوي نن زمونږ په زړه باغ شي زمونږ په زړه خوشحاله شي د امید یو کرم را پیدا شي ټول کال په تکلیفونو په ستونو کې تېره کړو د کال په آخر کې چې دا خپل شاګردان وینو چې سپین سپین پټکي وهلي په سر ورته لاس بدو دا حافظ جوړ شو دا قاري جوړ شو دا د بخاري ختم دی دا د مشکات ختم دی دا د هلکانو دستاربندي ده دا د زنانو چادرپوشي ده زړه ته ملک تسلي او اطمینان میلاو شي شکر دی الله خدایه د فتنو په دغه دور کې دې زمونږ دا خدمت واخیستلو الله زمونږ د ژبې نه دی د قرآن خدمت واخیستلو الله زمونږ د لاس نه دی د قرآن خدمت واخیستلو دا زمونږ خوش قسمتي ده حدیث مبارک کې راځي إن الله سبحانه وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات ب1000 عام الله رب العالمين د دې کائناتو د پیدایش نه هم زر کاله مخکې د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت په خپل باندې وفرمایي فسمعت الملائکه فرشتو د الله رب العالمین نه چې کله د سوره طه د سوره یاسین تلاوت واورېدلو نو قالت دې فرشتو وویل طوبى لأمة د هغې امت دپاره ډېره لویه خوش قسمتي ده چې دا قرآن په کوم امت باندې رانازل شي ځکه د دې تلاوت الله په خپله وفرمایلو ممکن نه واورېدی او بیا وفرمایل طوبى لأجواف تحفظها هغه سینې ډېرې خوش قسمته ده چې د دې قرآن حفظ وکړي طوبى لألسنة تقرأها هغه ژبې ډېرې خوش قسمته او مبارکه دي کوم چې د دې قرآن تلاوت کوي ډېرې خوش قسمته ژبې دي ابي بن كعب رضی الله عنه د قرآن کریم په بهترینو قراءو کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایلو اقرأ القرآن من 4 قرآن د 4 قاریانو نه زده کړئ یو باندې کې ابي بن كعب رضی الله عنه یو ورځ ورته فرمایي ابي ان الله امرني ان اقرأ عليك سورة الممتحنة ما ته الله حکم وکړو چې ابي بن كعب ته لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب دا سورة ورته واوروه ابي بن كعب رضی الله عنه نه تپوس کې د الله حبیبه الله د زمان نوم واخیستل الله سماني نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي او ابي الله رب العالمین را تسبانه واخیستل د صحیح مسلم شریف حدیث دی فجعل ابي يبكي ابي بن كعب په ژړا شو او په ژړا کې به وي ان الله ذکرني فوق العرش الله په عرش باندې زما نوم واخیستل کو د ټولې دنیا د ژبو نه تاسو پرېوځئ ای د قرآن حاملینو الله رب العالمین په خپله بذات خود په عرش باندې ستاسو ذکر ذکرهم الله فی من عنده امام نووي صاحب رحمت الله علیه د دې حدیث په تشریح کې لیکي د اهل قرآن الله تذکره کوي د خپل عرش د فرشتو د وړاندې فرمایي نوم ورله الله اخلي فلانکې د فلانکي زوی د سواد د فلانکي کلي باشنده نن په فلانکي محفل کې ناست دی فرشتو زما د قرآن تلاوت کوي الله
ذكرهم الله في من عنده. حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدمت لپاره ورولېږل د کافرانو د لښکر منځ ته واپس چې کله راغی لویه واقعه ده. فرمایي د شپې لویه حصه تېره وه، لوږه راباندې تېره شوې وه. اصابتني مجاعة وقر شدید، سخته یخني مو وه، سخته لوږه راباندې تېره شوې وه. په یو څادر کې، په یخه یخنۍ کې، د شپې په توره تیاره کې تنې تنها لاړم دشمن صفونو ته. خبر مې راوړو